رحمت الله علیه مدرسې ته سبق لاړ. مدرسې والا ورته وی سبق وایا خو د روټۍ انتظام نشته. هغه وی زه روټۍ به خدای خیر کې ځان له وس ترتیب جوړو. سبق به وی چې سبق به چوټي شو نو لا بړ د مدرسې نه اپلا یو د سارو زیو وس خلق په گاډو کې سامان وړي راوړي. هغه وخت کې به په سارو بوجونه وړل هغه ځای کې با د سارو نه بوجونه کوزیدل او بیا به لوټ کېدل. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به هغه ځای ته لاړو. الته به ساروي باندې بوج کې خود او د سو نه به کوزو مزدوري به وکړله پیسې به واخیستلې نو را به وړي. د قرآن دا دولت نه دی خیرون دا ډیر غوره دی مما دا اغسن یجمعون چې دا خلق جمع کوي. الله وی تاسو چې څومره جایدادونه جمع کړي دي څومره اکاونټ او بینکونه کې بیلنس جمع کړي دي هو خیر مما یجمعون. دا قرآن دا اغي ټول نغوره شو. اغا ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان. اغا ټول جیدادونه د قرآن نه قربان. الله وای هو خیر مما یجمعون. دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دی خلقو جمع کړي دي. بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې د خلقو جمع کړي دي. نو سمانا د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرونه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله. د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان دې ته ټولې ډیګرۍ لوګې کول هو خیر مما یجمعون. د قرآن ډیګري چې د چا سره شته د قرآن لیبل چې چا سره شته د دنیا ټولې ډیګرۍ ته نه قربان. ډاکټران انجینیران افسران دا ټول ته نه الله وی قربان. زکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ چې د جمع ټیم پوره شو आवाज یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکړي. ټول خلق ولاړ دی امیر المؤمنین ولاړ دی. دې کې یو کس د شاده طرف را روان دی چې خلقو وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام مخکې غلام و بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړی و نو خلق ګوري وی دا خو آزاد کرده غلام را روان دی دی به مصلی ته مخکې کی امیر المؤمنین به شاته ودرېږي. آزاد کرده غلام بنن د داسې قوم امامت کوي چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړي. اق آزاد کرده غلامی ونیو په مصلی ودرو هغه وی الله اکبر په 22 لاک مربع میل حکومت کو امیر المؤمنین پس شاته ودرید وی الله اکبر. د قرآن دا ډیګری دا د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان. د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو گورنر مقرر کړی و. اگر راولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمی مقرر د زنګلاتو مشر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې وی گورنر دی څوک د محکمه جنگلات ناظم دی څوک مقرر کوي ابن ابزا. وی دا څوک دی وی دا غلام دی زما. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی آزاد سړی دی نموندو مشری خلق غلام لورک مشری خود آزاد حق دی. هغه ورته وی حضرت اگر چې غلام دی خلوستون کې د قرآن دی. ما خلی دی او چې ډیر قرآن به لوستو ما خود د قرآن لوستو ته کتلیو حضرت
ما خود د قرآن ته کتلیو مې غلام والی ته نو کتلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین اللہ وی پدی قرآن سر ډیر قومونه اوچتئی ای دی غلام د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکدال وستن کې د قرآن د احد موقع شهدا ډیر دي قبرونه کم دي امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل وی دو صحابه په یو قبر کې دفن کوي قبرونه کم دي او شهدا ډیر دي وی دو په یو قبر کې گدی نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي داغي طریقه داسې ده یو بدی سړم به کې دی بل بسې دیسی کې دیسی بنک دی ګوره دیسی بګ دی یو دیسی قبله طرف تا بل بیا دیسی پدی ترتیب بگدی مڑی صحابی راغی وید اللہ حبیبا چی دو شہیدان پرات دی دوارو پتا دا اللہ پا دین سرون قربان کری دی نو چی دا شہدا پا دی قبر کی گدو نو قبله تا پا کڑم بے کم یو گدو دا خود دوار استا صحابہ دی دوار شہیدان دی او بیا دا احد شہدا دی نو کم یو پکړم به قبلی تکدو بیا ورپسې بدا بلګدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې دا چا مرتبه اوچته غړم بیگ دی قبلی ته د مرتبه خاونګ دی وی دا الله حبیب پته بسنګ لګی چې دی کې دا چا مرتبه اوچ دا خو یو پټه معاملې دا ټول شهدا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا قرآن حافظ پکړم بیگ دی قبلی دا قرآن حافظ گورئی پا شہداو کیا غڑم بیگ دے چی چاہتا شل پاری یادی دیا غڑم بے لسو پارو والا ورپسی پینزو والا ورپسی خود قرآن چی چاہتا دیر یادی غڑم بے قبلی تک دے دادا اللہ پنیز باندے دیر عزت مندے دادا اللہ پنیز دیر وڑ دے چی دا غپسی نکی قرآن پروتے پدی شکر باسی طلباو طالباتو معلماتو معلمین او علماء پدی زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړي اسم نغواړو رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال الله پدی تقسیم مونږ رضایو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو رضایو فی زکه مال بډیر سر پناشي او علم چې دی هغه باقی اب نه پناکی علم نه پنا کیږي علم به باقی په علم زوال ناراضي او په مال به زوال راشي ختم بشي الله په دې تقسیم دی رضایو زمونږ علم خوخ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوخ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا خودل خوخ دی الله دام خوخ د الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تاسو مونږ د قرآن دولت نصیب کړي دي دا د الله په دی امت احسان دی ډیر زیات زواما چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکی کنه او یا لورتا یی بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي زوام چې دا پلار ته زارېدلې ځکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا دا اللہ شان دے پدی کی یو امتی هم دا اسمانی کتاب حافظ نو سمر امتون چی تیر شوی تورات پا موسیٰ علیہ السلام نازل شویو صرف موسیٰ علیہ السلام دا تورات حافظ و پا امت کی حافظ نو پا تمامی امتون کی با صرف پیغمبر دا اسمانی کتاب حافظ و پا امت کی با حافظ نو دا اللہ پا دی امت پسلو کو چی عام امتی دی او اللہ دا قرآن حافظ کو یقینو کہ دا دی امت باندے اللہ فضل لے فضل چی بچی دی حفظو کو دا زکا علماء وی دا نبوت علوم سنی تا دندکڑل زکا چی دا اسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو نن تالا اللہ بچے در کو او اغا دا اسمانی کتاب حافظ دے اغا دا اسمانی کتاب عالم دے
تا خو الله تا کر د نبوت علوم را دند کړل، الله دې خاندان غوره کو، الله دې ټوله قبیله غوره کړله چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی، کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، د کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکی، د کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکی، الله د قرآن یو ویونکی ورکی. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران را پاسی، میدان محشر بش، هر پیغمبر به په میدان محشر را روانی، د هر پیغمبر به نخی او د امام الانبیاء خو به ډیری نخی نه خو به پیجندش، خو علما وایي یوه نښه به دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته، په بل پیغمبر پسې به نه وي، ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظ وونه، دا الله دی امت لور کړه، دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني، یو ټولګي به رواني او په بل پیغمبر پسې به نه وي، د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني. قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ترا دند شکنه نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کیږي، دا د دې ځای نه الته نسبت رسي، الته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل د فیسبوک په څه شهرت، شهرت هغه د اسمان شهرت دی، هغه د ملائکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ وی د ته خو مونږ ډېر عزتمن ګورو، دې مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وایي د الله حبیبه د ته ډېر د عزت په نظر ګورئ، دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی، دې په اسمان کې مشهور دی، ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی، شهرت دغه شهرت دی، مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملایکو ته وایي اے ملایکو دا پلان کې بنده مې خوښ دی، مینه ورسره شروع کوي، پلان کې کلی کې دی او پلان کې علاقه کې ملائک راجم شي، وی د پلان کې کلی دا بنده د الله خوښ دی، مینه ورسره شروع، دا ملائک کته راکوشي او د خلقو په دې زړه کې د هغې سړي مینه ورواچوي، د سره مینه کوئ ځکه د سره الله مینه کوي، مینه دغه مینه ده او شهرت دغه شهرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، یو صحابی دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وی زه نن تا ته تلاوت اورم، ته راته غوږ کېږده او زه به درته واورم. علما وایي استازم شاګرد ته د قرآن تلاوت اورولی شي، کله ناکله ورته اوروه شاګرد ته وایي ما نه قرآن واوروه. نبی علیہ السلام به صحابو ته قرآن اوروه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته وی تا ته لږ تلاوت اورو، چې تلاوت ورته شروع کو وای ورته. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه تا خو ما ته قرآن واورو، خو تا ته الله ویلو چې دته یې واوروه، تا ته الله داسې ویلو چې دته یې واوروه. وی او ما ته الله داسې ویلو چې نن ابی ابن کعب ته واوروه. ډایرک په جړا شو. علما د جړا وجه لیکي وایي ځکه یې جړله، وی چې چرته زو چرته به زما نوم الله غستی د ملایکو په ټولګي کې، زما نوم به نن هلته چلیدلی په اسمان کې، فرشتو ته به الله حواله کړی چې ورشئ امام الانبیاء ته ووایئ چې ابی ابن کعب ته د قرآن واورئ، نو زما نوم به د ملایکو په ټولګي کې نن چلیده چې ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه. عزت دغه دی، مقام دغه دی، او دغه مقام او عزت چې دی دا په قرآن کریم کې پروت دی، دا د الله په کلام کې پروت دی. د قرآن سره پیوست شئ، قرآن تلاس کئی چې الله لونه او الله بچی د قرآن حافظان او عالمان کی. شکر وباسئ،
اے د مدرسې معلماتو اساتذو د مدرسې د بناتو د مدرسې طالباتو معلماتو او علماو شکر وباسئ چې الله مونږ ته یو تند وکینولی دی او زمونږ د خولې نه خلقو ته الف با تا سا ښیي او د قرآن دا حرفونه هم الله د ژبې نه ښیي. علما وایي چې ماسخوتن شي که نه الله د فرشتو درې جماعت درې ټولګي جوړ کړي. یو ټولګي ته وایي وایي ځمکې ته کوز شي دا پلان کې بندا د تهجد ټیم دی د ادریده مې خوښ نه دی اسې نه چې دی راته ودرېږي په ده پسې راولېږي چې دی راته ونه درېږي چېرته. فرشتي ورته وی الله مونږ به ورسره څه کوو وی تاسو لاړ شئ او داسې للو کوئ لکه دا مور چې خپل بچي اوده کوي داسې ټپوئ چې دی چېرته پانسي او ما ته ونه درېږي. ګورئ د ده ودرېدل مې نه دي خوښ. داسې خلق هم شته فرشتې راشي اوده کوي چې پانسي. یو بل ټولګې مقرر کړي وي تاسو لاړ شئ او یو بل جماعت دی چې د هغې ودرېده مې خوښ دي هغه راته ودروئ. نو وی الله سی چل وسره وکړو وزر ولا را پرېږدی به پاسي که نه دا کم سړی چې د تهجد عادتي نه به ورسره ګړی نه به رڼی د تهجد ټیم به دی به ایکدم ودرېږي چې پاسې که نه وای الحمدلله په دویم جماعت کې راغلی یم الله را پسې فرشته راولېږلی شکر دی چې ودرېدم الله ته مې ودرېده خوښ دی وي دغه راته ودروئ د دې مې ودرېدل خوښ دی او دا اول اوده کوي چې دا راته ونه درېږي. یوه درېیمه ډله تیاره کړي وی تاسو ورشئ یوه ډله د هغې پسې ورشئ وی الله څه ورسره وکړو وی دا درېیمه ډله چې ده د دې مې ودرېدل هم خوښ دي او خوب مې ول هم خوښ دی دواړه مې خوښ نو فرشتي وی الله مونږ ورسره څه وکړو چې تا ته یې خوب هم خوښ دی ودرېدل هم نو مونږ به ورسره څه کوو وی تاسو وله صرف دا اړخ بدل کړئ دی به په یو طرف ملاسي که نه نو تاسو وله دا بل اړخ بدل کړئ. اے د مدرسو اساتذو اے بچو ته قرآن ښودونکو علماو دا ډله چې کتابونه لیکي دا علماو په نوم باندې یادېږي دا چې د ورځې وړو ته قرآن ښودلی دا چې په مدرسه کې وړو ته الف با تا ښودلي دا چې په مدرسه کې طلباو ته سبق ښودلی وی الله څه ورسره وکړو رب العالمین ورته وایي اړخ وله بدل کوي قدرې نو چې اړخ ولا بدل کوي نو بیا تی غلی شي که ادریږي نو ام مې خوښ دی او که نه ودرېږي نو ام مې خوښ دی بیا ورته سمه وایې خوب مې ولم خوښ دی ولاړه مې ولم خوښه ده دقه ځای کې کتاب کې لاندې لیکلي دي وایي نوم العلماء عبادت خوب د علماو عبادت دی هلته به ته ولاړې الله وایي د ده ولاړه او د ده دا خوب ما ته برابر دي ده ته به څه وایې نه د ده مې خوب خوښ دی خوب. اے علماو اے معلماتو د مدرسو چې وړو ته ټکې ټکې ښیې او دا حرف ښیې دا زمونږ کمال نه دی دا زمونږ کمال نه دی دا دی بچو ته د یو حرف ښودلو برکت دی چې الله وایي تا د ورځې بچو ته قرآن ښودلی دی نو د شپې چې ته اودی نو ما ته د خوب هم په عبادت کې شمار دی.